قدرمنو کتونکو السلام علیکم تاسو ورور سجاد علي ما په دې ټیم کې موجود ما په تحصیل چغرزي شهید سر کې څنګه چې تاسو ته پته را په ضلع شنګله کې په 30 تاریخ باندې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده وزیر اعلی صاحب بول راځي زما سره دلته کې ډېر محترم د ستاروب محتاج نه دی سابقه وزیر سیاحت حاجی عبدالمنعم صاحب تاغو سره به خبرې کوو د جلسې په حواله چې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره شکریه او چې کوم انټرست تاسو دی نو زه دې ته سلوټ پیش کوم چې کوم تاسو میډیا مونږه پروموټ کوئ او د ملک لا او د جنګلي نو زه ډېر خوشحاله یم ستاسو نه ځکه دا که فرض کا هر څه ووایي خو هغه چې میډیا من نه نو بیا هغه په هغه ځای پاتې شو نو زه ستاسو ډېر مشکور یم انشاءالله په 30 تاریخ به راځي او انشاءالله زموږ شنګلې دپاره بلکې موږ چې چغرزو دپاره په کوم څه داسې اعلان وکړي څه کار وکړي او دوی ته ما وویل چې محمود خان چې دی هغه د اعلانونو ملګری نه دی هغه د کارونو ملګری دی څه خلک د گفتاري ګوړې دموي ګوړه خو هسې هم خوږه ده زموږ د کلي کې یو پیر و هغه به ګوړه دموله ما ته مرچکۍ دم کړه چې پوه شم والوم نو ځینې خلک ګوړې دموي دا هغه ګوړې نه دموي هغه الحمدلله د کار سړی دی هغه به موږ دا کار چې کوم زموږ ستونزې دا به اواره انشاءالله تعالی او زه د چغرزو خلکو ته اپیل کوم چې زموږ ګاونډ دی د ګاونډي په ګاونډي حق او دا نه چې یوازې پی ټي آی زموږ په ټولو حق دی په موږ حق دی ځکه د غم خادي او شرم حیا زموږ شریک دي خیر دی که پارټۍ ځانې خو دا موقع کې وزیر اعلی شو وزیر اعظم شو دا مشران زموږ شریک دي دلته د نېشنل پارټۍ یا مسلم لیګ نه شي زما وزیر اعلی بل څوک دغه محمود خان دغه وزیر اعلی دی او هغه داسې هم نه دی چې کوم چې مخکیني زموږ کردار چې دله کوه دله مه کوه هغه به وکړي هغه په بارانه شانې ورېږي هغه حساب د باران دی. جلسې انتظامات څنګه روان دي ستاسو په شنګله؟ ډېر ښه انتظامات شوي دي ډي جي بټ صاحب دا ورسېده او یو ټرک دوه راغلي دي نور را روان دي سوشل میډیا اکټیویټ ته په خیبر نیوز باندې چلیږي سټیکر نور هم الحمدلله خو ما خیال چې پی ټي آی په وخت څوک خبر خطي شي کنه خبر په بړستنه کې دنه پر فیسبوک هلته بازیر انشاءالله تعالی. ټیک شو جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سره د میډیا والا شکرګزار یو تاسو دې ته ځان رسولې او ځکه چې دا ډېر کارونه هم ډېر دي تاسو ته مخې هم ډېر دي او دا زموږ د چغردۍ او پسمانده ونې ځای دی دې ته راتلل چې کوم دي ته هم ډېر ګران دي خو شکر په دې دی چې تاسو د چغرجیان پکې میډیا والا پیدا شوئ نو دې وجې راتلل دلته اسان شروع کړي اوس دا میټینګ چې وشو نو دا د وزیر اعلی راځي دغه ته د پورن ته او په هغې کې منیم صاحب یو دغه کړی دا چې تاسو موږ له میټینګ وکړئ دلته کې او چې دا خلک دلته کې په جلسه کې شامل شي په ګڼ تعداد سره اوس منیم صاحب راغلی او دې خلکو ته یو درخواست وکړو او چې دا تاسو راشئ زموږ سره په دې دغه کې دا شامل شئ په دې جلسه کې نو په دې وجه دا ټول انشاءالله چې د پی ټي آی کارکونان ټول په جبر راغلي ښه په ایماندارۍ راغلي په نرمه باندې او ښه میټینګ هم کامیاب کړو او هغه هم خوشحاله لاړ د دې میټینګ نه نو دا زموږ حق هم جوړېده ځکه چې یو زموږ ګاونډ دی چې دا جلسه موږ کامیابه کړو د هغو سره په شریکه باندې سبا زموږ هم کارونه داسې راځي چې هغه موږ هم کامیاب کړو نو انشاءالله چې موږ ټولو دا په دې باندې فیصله وکړه چې موږ به د هر یونین کونسل نه ویلیج کونسل نه 15 ګاډي شپږ ګاډي اووه ګاډي دا به موږ وباسو باندې چې چا سره څومره هر څومره ګاډي پیدا کولی شي نو وباسي به خو دغه به نه حوصله به نه وي ټول په شریکه باندې به ځي نور تاسو یم خو دعا کوو چې تاسو پې هم دغه جی عظیم الله خان تاسو به څه ویل غواړئ ننني میټینګ په حواله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نړومبی خو زه ستاسو د میډیا والو وروڼو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د میټینګ ته راغلی یو دا په میډیا باندې شو کوي د دې نه بعد زه د خپل څلور یونین کونسلو ملګرو شکریا ادا کوم چې هغوی دومره په شارټ ټایم باندې او په یو میسج باندې ټول ملګري د شهید سر ته راغله راغونډ شو او د میټینګ په باره کې بل دویم دا میټینګ چې و دا د سی ایم صاحب راځي شنګلې ته پورن ته خاص کر پورن زموږ په بارډر باندې او زموږ د پورن غم خادي یو بل سره شریک دي منیم حاجي صاحب راغلی موږ ته دعوت راکوه د هغه هم شکریا ادا کوو خو د هغې نه هټ کر زموږ اسیم حق جوړېږي ځکه چې سی ایم صاحب راځي او سی ایم صاحب بیا زموږ سپیشلي په صوبه کې زموږ بنیر لا ډېر زیات توجه ورکوي د ایم پی ای صاحب دی د هغو خیال هم ساتي فنډونه هم ورکوي زه به تاسو دا وایم چې د نورو ډسټرکټ په لیول باندې زموږ چې کوم په بونیر کې کوم د ترقیاتي منصوبې روانې دي نو هغه ډېر زیات په تیزۍ سره دي زموږ اسیم حق جوړېږي چې سی ایم صاحب راځي موږ هغه له پروټوکول ورکړو هته هرکلی وکړو ښه په ګڼ تعداد سره لاړ شو انشاءالله موږ به د جلوس په شکل کې ځو ټول ملګري به ځي د هغې لپاره موږ په ویلیج باندې ملګرو ته وایو چې څومره ملګري دي چا سره هم ګاډي دي ټول به راوځي او انشاءالله د جلوس په شکل کې به ځو د کته د ټانګوړ نه به هلته به موږ یو ځای کېږو او ټول به راغځې نه ځو جلسه ګاه ته او انشاءالله هغه به کامیابه او سی ایم صاحب ته به پروټوکول ورکوو دا زموږ حق دی.